أتموا الصيام إلى الليل. دی آیات کریمه کې الله رب العزت د روژې حکم کوي چې تاسو روژه شپې پورې پوره کړئ. سبعین واخله تر شپې پورې. نو دی عمده مقصد دی چې روژه څه دی 70 پیږي پورې وي. او نن کومه خبره مو بیانوم هغه دا دی چې دغه افطاري یعنې روژه ماتول په دې کې به تلوار او جلدي به کېږي، سستي به نه کېږي چې سړی لیټ شي او لږه وروسته یې ماته کړي. صلی الله علیه وسلم فرمایي او دې باره کې ډېره حدیث موجود دي چې روژې کوم روژه ماتوي یعنې د افطاري کوم ټایم وي چې کله هغه پوره شي بیا هغه کې جلدي کول او سستي نه کول. لکه سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه دا ارشاد نقل کوي لا یزال الناس بخیر ما عجلوا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څو پرې د ما امت څه دی دا په جلدي کوي په افطاري کې نو دوی په خیر باندې وي، په خیر باندې دوی پاتې کېږي. او بل حدیث کې رسي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ما امت څه دی لا تزال امتی علی سنتی ما لم تنتظر بفطرها النجوم. د ما تر څو پرې چې د ما امت څه دی دا به په ما سنتو باندې وي، د ما سنت طریقې باندې وي تر څو پرې چې دوی افطاري څه دی دغه د ستورو ته نه ورسته کوي. او بل دا چې افطاري کې جلدي کولو باره کې حضرت ابو هریره رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل کوي او دا فضیلت دی او خلکو دپاره چې څوک روژه ماتی په جلدي سره کوي. احب عبادي الی عاجلو سره افطاري کولو دپاره فضیلت داري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د الله تعالی ارشاد دی چې الله تعالی فرمایي چې ما ته خوا بندګان هغه دي چې هغه افطاري کې جلدي کوي یعنې زر زر افطاري کوي، ستورو ته همدارنګې تیاري کولو ته انتظار نه کوي، وخت داخل شو نو ډایرکټ افطاري کوي. وګوره بل حدیث کې راځي او الله تعالی ته دغه درې شیان ډېر خوښ دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي یو دا چې څوک هم په افطاري کې نو روژه ماتي کې جلدي کوي چې کله اذان وشي نو به دوی فوراً روژه ماته کړي او ستورو ته یا د تیارې راختو ته انتظار نه کوي نو دا هم الله تعالی ته خوښ شوی دی. دویم دا چې څوک هم پښیماني کوي او پښیماني اخري ټایم ته ورسته کوي یعنې تر وخته سره نه کوي. دریم دا چې کوم خلک چې لمونځ کوي او المونځ کوي یو لاس لاندې او بل پاس کې ږدي یعنې لاندې باندې کې ږدي نو دغه درې کارونه الله رب العزت ته ډېر خوښ دي. او اوس کوم خلک چې افطاري کې لیټ کېږي نو دغه د یهودو او نصاراو طریقه دي افطاري کې بلکې جلدي کول.